د لوی اختر په ورځ باندې د قرباني متعلق د بعضی خلکو یو غلط سوچ یو غلطه نظریه او یو ډېر په غلط فهمي کې مبتلا دي د دوی سوچ دا ده چې اول د قرباني په ورځ باندې د لوی اختر په ورځ باندې اول قرباني ده بیا لمونځ نه دا غلطه نظریه ده غلط سوچ ده د الله رسول مونږ د دې خبرې نه منې کړیو حضرت جندب بن سفیان رضی الله تعالی عنه دغه روایت نقل کوي صحیح بخاری کې دا روایت موجود ده وای زد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د لوی اختر په ورځ باندې حاضر شوم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من ذبح قبل الصلاه فليعد مكانها اخرى چا چې اوله قرباني وکړه بیا د اختر منځ کو فليعد مكانها اخرى هغه سړی ته پکار ده چې هغه د بل قرباني وکړي دلته امر راغلی ده امر د وجوب لپاره استعمالېږي کوم خلک چې دغه سوچ لري چې قرباني واجب نه ده هغه دغه روایت ته وګوري چې الله رسول دومره سخت حکم ورکړی چې هغه د قرباني نه وشولې هغه قرباني نه وشوه بلکې هغه د بل قرباني وکړي مسنون اعمال کې دومره سختی نشته لکه په وجوب کې چې ده دغه دا معلومه شوه چې قرباني دا واجب عمل ده او بل قرباني په اختر نه مخکې نه ده په لمانځه نه مخکې نه ده بلکې اول لمونځ ده بیا قرباني ده تفصیل مخکې زه انشاءالله درته بیانوم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من لم یذبح فلیذبح او چا چې اختر په لمانځه نه مخکې قرباني نه وي کړې او بیا هغه ته پکار ده چې هغه په لمانځه نه وروسته قرباني وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره سخت حکم ورکړی ده چې د هغه سړی قرباني کېږي هم نه چې هغه اول قرباني وکړي بیا د اختر لمونځ وکړي کوم سړی چې په اختر لمانځ نه مخکې قرباني کړې ده هغې قرباني دوباره اعاده راګرځول دوباره بیا قرباني کول دومره سخت حکم دا نبی علیه الصلاة والسلام دغه حکم نه دا ثابتېږي چې قرباني واجبه ده که چېرته قرباني واجبه نه وای نبی علیه الصلاة والسلام به د دغې اعادې حکم نه ورکوو نو نبی علیه الصلاة والسلام چې دومره سختی کړې ده چې چا چې اختر لمانځه نه مخته قرباني کړې وي دي هغه قرباني نه کېږي بیا د قرباني وکړي دغه نه دا معلومه شوه چې قرباني دا واجب عمل ده په دغه حدیث کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د موقف دلیل هم دا ده چې قرباني دا واجب عمل ده ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام دوباره د هغې قرباني د اعادې سخت حکم ورکړی دی چې کوم سړی په اختر لمانځه نه مخته قرباني وکړي که چېرته اختر لمانځه نه مخته قرباني کول یا اختر نه بعد قرباني دا واجب عمل نه وای نو نبی علیه الصلاة والسلام به کله هم د اعادې حکم نه ورکوو نو قرباني واجب ده دغه وجه نبی علیه الصلاة والسلام د هغې قرباني دوباره کولو حکم ورکړی ده که چېرته قرباني واجب عمل نه وای نو نبی علیه الصلاة والسلام به کله هم حکم نه ورکوو دا معلومه شوه چې قرباني دا یو واجب عمل ده بعضې هغه خلک چې د هغو سوچ نظریه دا ده چې قرباني سنت ته نه هغه د خپل سوچ خپل ځان ته کېدي او دومه خبره ده چې کوم کسان اختر لمانځه نه مخته قرباني کوي هغو ته پکار ده چې هغه دا عمل نه دی بالکل ځان بچ کړي داسې کار نه دی ځان بچ کړي هغه د اختر لمانځه نه بعد قرباني کوي که مخته د قرباني وکړله قرباني دې هم وکړله خو ثواب نه درته میلاویږي اتانه وجوب نه ساقطېږي بلکې بله قرباني به کوي ولې هسې ځان ته تکلیف ورکوي ها یو مسله بله ده هغه علاقه چې هغه دیهات وي په هغه کې د شهر وال شرایط موجود نه وي په هغه کې د اختر لمونځ نه کېږي د جمعې لمونځ نه کېږي چې کومه آبادي ورته وایي هغه شرایط نه وي پکې غټ کلی نه وي هغه که چېرته بیا اختر لمانځ نه مخته هم قرباني وکړي بیا هم صحیح ده ځکه چې د هغو په علاقه کې د اختر لمونځ شته نه چې د اختر لمونځ نشته هغه بیا سحر چې کله سترګه راوخیږي بیا اشراق نه بعد هغه قرباني کولی شي خو نن سبا عموما ډېرې زیاته علاقې داسې چې په هغه کې دغه پیغام د مونږ ول رسېږي نیټ موجود وي عموما هغه علاقې د شهر او د آبادۍ والي دي نو کومه علاقه کې چې د جمعې لمونځ کېږي د اختر لمونځ کېږي په هغې باندې د شهر حکم لګېږي نو په هغه کې په اختر لمانځه نه پسته وروسته قرباني کول ضروری دي که چېرته چا مخته قرباني وکړه اول قرباني وکړه بیا یې لمونځ وکړو د داسې سړي قرباني کله هم نه قبلېږي